أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوك قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون سورة مائدة آيات نمبر 1 وإذا جاءوك كلش هغوي راس تالر قالوا واي آمنا من ایمان راوړي وقد دخلوا حال دا چې دوی داخل سوي دي بالکفر په کفر سره وهم قد خرجوا به او دوی قد خرجوا وتني به دا کفر سره والله اعلم بما كانوا يكتمون او الله عز وجل شفوه بما فاغ كانوا چې دوی ويكتمون پټول دي د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت بالکل ښکاره دي چې الله سبحانه و تعالی د يهودو او نصاراو قبیح صفات بیانې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مسلمانانو ته د دوی اصلي چهره دا ورشي د دې لپاره چې مسلمانان دغه صفات او دغه اسباب درک کړي لحاظ کړي او د دې په وجه بیا ځانونه دغه صفاتونو او فساداتو څخه وساتي نو الله تعالی فرمایي چې اذا جاءوکم کل چې دوی تاسو ته راشي قالوا وای آمنا مر ایمان راوړي یعنی په خله د ایمان خبر درته کوي او د ایمان په نامه تاسو ته داخلي وقد دخلوا بالكفر حال دا چې دوی د کفر سره یو ځای داخل شي یعنی دوی کافران داخل شي چې د تاسو مجلس ته د کفر په حال کې راغلي وهم قد خرجوا به او دوی قد خرجوا وتري دي به فدا کفر سره کافران راغل کافران لاړل والله اعلم بما كانوا يكتمون والله الله عز وجل اعلم شفوه بما فاغ كانوا يكتمون شدي ويكتمون پټوله خپل زړونو کې چې کما فاسد اغراض درلودل هغه پټول الله تعالی په هغه باندې شپوي ځکه نو د دوی منافقت د الله تعالی په وړاندې څه کار نسی ورکولای او د کفر د سخترینی سزا سره به مخامخ کیږي الله سبحانه و تعالی دا د يهود او نصاراو دا د هغوی صفت بیان کړي د مبارک آیات کې زموږ د پاره یو ډیر عظیم تعلیم دی چې هر کله یو سړی د خدای د دوستانو څخه ني او د کافرانو سره ملګرتیا کوي د کافرانو په لین کې ولاړ کتا ته هغه هزار زله د اسلام خبري وکي او تا ته په زر زله د اسلام په جامه ځان ښکارا کې منی بینه دا سړی د کفر سره راغلی او د کفر سره بوزي ډیر زله ساده مسلمانان د یو چا په غړو خبرو باندې خطاوز په ظاهري چهره باندې شکل باندې خطاوز او یا په یو نور دغه اسباب په دوکه کې راشي او دغه کافران هغوی د خپل ګټو د پاره استعمال په اسلامی ټولنو کې په اسلامی ممالکو کې کافران همیشه د اسلام د لارې ځان داخلي هیڅ کله هغوی داسې نشي کولای چې د خپل علانیه او برملا کفر سره یو ځای دي ستا علاقې ته داخل شي بلکې هغه به ځان ته د اسلام دوست د اسلام سره محبت کوونکی دا معرفي کوي نو په دغه سي اغراض بدوي ځان او منصب ترسي چنانچه دا واقعات مختبي خډیر دادي تیریږي او تیرسوي دي او انده بمراش چې ډیر زله به تاسو ته یو سړی ځان په دی باندې وخت ترسي چې واکه دی مسلمان دی د اسلام د لپاره به خدمت کوي ګناغه په لومړي سر کې د اوله سره د کفر سره یو ځای را داخل شوی او د کفر سره یو ځای به وځي وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وترى تبوين كثيرا منهم دير دوی څخه يسارعون في الإثم شاغوی بتیزی کوي في الإثم فغنا کی والعدوان فظلم کی وأكلهم السحت او په خړلو کې د دوی السحت د حرام لبئس ما كانوا يعملون لبئس ډیر بد ما غڅ كانوا يعملون چې دوی عمل کاوه په دې مبارک آیات کې به الله تعالی د دوی یو بل خبيث صفت بیانې د يهود او نصاراو
چې دا يهودو نصاراو کې اکثریت داسې دي چې هغه په ګناه کې سبقت کوي، مصارعه کوي، تیزی کوي او په ظلم کې تیزی کوي او د حرام په خړولو کې، او دا ډیر بد عمل دی چې دی کوي، یعنی دا ښه عمل نه دی. وترى تبوین كثيرا منهم ډیر د دوی څخه یصارعون، یعنی ډیر د يهودانو څخه بتوین یصارعون فی الاثم، چې هغه به تیزی کوي، مصارعه کوي فی الاسم په ګناه کې. د دې ترجمه مفسرون لیکلې ده فی الکذب، په درواغ به ډیر وایي. دا قرآنی آیات دی د يهودو مزاج او طبیعت بیانې، ځکه الله تعالی د تمام کائنات خالق دی، دا هغه څخه د چا مزاج او طبیعت او د زړه کیفیت پټ نه دي. نو الله تعالی فرمایي چې دا مزاج اعدادي چې په درواغ کې سبقت کی، والعدوان فظلم کی، واکلهم السحت، او په خړولو کې السحت د حرام په خړولو کې به مصارعه او تیزی کی. لبئس ما كانوا يعملون، ډیر بد دی هغه څه چې دوی عمل کی، یعنی دا د دوی د عوامو طبیعت او د عوامو کارو، چې دا درې خبیث صفات په دوی کې د نور خبیث صفاتو سره یو ځای و. په ګناه کې په درواغو کې تیزی کول، دا بیا چاته معلومي یا بنوي معلوم، خو مشتبهي معلومه ده چې يهودان څومره ډیر درواغ وایي. د يهودو طبيعت درواغ ګرځېدي، او دا ګناه چې وای کله انسان ډیره کوي، دا کله د انسان طبيعت وګرځي. د تدی فطرت ثانیه یا طبيعت ثانیه وای، نو بار مصارع په ګناه کې شي. مطلب دا چې دا ګناه کول بیا سړی ته زور نه واړي. کله چې یو سړی زیاته ګناه وکړي، نو د ډیر ګناه په وجه باندې دا ګناه د یو طبيعت وګرځي، لکه خوراک کول، شک کول، خوب کول، دا د انسان یو طبيعت. اوس په خوراک کې سړی کوم تکلیف احساسي، یا په شک کې کوم تکلیف احساسي، او یا په خوب کې کوم تکلیف احساسي. ښکاره خبره ده چې نه احساسي، وجه دا د انسان طبيعت دی. کم شي چې د انسان طبيعت او ملکه وګرځي، په هغه کې بیا تکلیف نه احساسي. نو د ډیرو ګناهو په وجه باندې یو انسان مصارع فی الاسم سي، ګناه لره تیزی کوونکی سي. والعدوان فظلم، او د يهودو نصاراو د ظلم داستانونه خو دا تاریخ ټول ور باندې ډک دی چې دوی څومره زیات ظلمونه کوي او څومره ظالمه طبقه ده. واکلهم السحت، او په خړولو کې د دوی السحت د حرام په خړولو کې، د حرام مالونو په خړولو کې، په دې کې دوی ډېر زیات مسابقه کوي، مصارعه کوي. چنانچه خپل خو یې د خپل ظلم ته د انصاف نه مور کړی دي، او د مسلمانانو انصاف ته د ظلم نه مور کړی. هغه د شر د حقوقو کمیسیونونو دوی جوړ کړی دي، یوازې یو با په د اثر کې ورزیاته کړی ده، نور د باجنی حذف کوي. هغه خبره ده چې د شر د حقوقو کمیسیونونه هغه د بشر د حقوقو نه وي، بلکې د شر د حقوقو وي. څوک چې فسادات خپري، ناروا اعمال کوي، په ټولنه کې د خدای د دین مقابله کوي، دوی د هغو د حقوقو درناوی کوي. نو دا د بشر حقوق نه دي، د شر حقوق دي. نو الله تعالی فرمایي واکلهم السحت، او بل دا چې دوی د سود خوري، او سود خوري خو عادي تاسو ته د دوی نظامونه معلوم دي په دنیا کې چې څومره بینکی سیستمونه روان، الا ماشاء الله دا اکثریت په سودی کاروبار باندې شروع. چنانچه د جامعۃ العلوم علامه بنوري ټاون څخه مستقله فتوا په دې صادره شوه چې اسلامی بانکونه چې د اسلامی بانکداري نوم ور باندې ایښودل شوی دي، دا هم د سودی کاروبارو خالی نه دي، او په دې کې هم ملازمت او مزدوري کول جائز نه دي. باقاعده مستقله فتوا وی په دې باندې صادره کړه. یعنی اسلامی بانکونه ستنه، ولو که اسلامی بانکونه خلک نوموي چې دا به وي، نو دا خو به د ګوتو په شمار یو څو دانې وي، کې بل فرض مستسلمم چې دا اسلامی بانکداري ده. د اسلامی بانکداري سره سره نور کفري شانم ډیر پکشي کی په داغه اسلامی بانکونو کې چې تاسو په دنیا کې اوویني، نو کاریګری ګرد شي، نو دا د خړولو کې د حرام هم الله تعالی وی دوی ډیر مختل. لبئس ما كانوا يعملون، ډیر بد ما هغه څه كانوا يعملون چې دوی کوي. دا د يهودانو د عوام خرابوي وي،
چې الله سبحانه و تعالی بیان. د دې د بیانولو غرض دا نه دی چې یوازې په دوی کې دا خرابوي، مطلب دا چې دغه سي خبيث صفات او دغه سي خبيث علائم تاسو په خپل ځانو کې عام ګورئ. کوم دغه سي صفات په ځانو کې پیدا کړه نو ځان یې نه ګور، ولی کدا صفات په هغوی کې و او هغوی د خدای د عذاب مستحق وګرځیدل نو خو تاسو علت پیدا کړئ چې پر هغوی ولی د خدای عذاب را هغوی ولی الله تعالی د دین نه محروم کړل او د عناد په بدی باندې اخته کړ. نو اسباب هم دغه دی الله تعالی بیان کړو. نو کداغه اسباب په تاسو کې پیدا شو بیا به تاسو هم دغه شي چنانچه د اسباب په مشک پیدا شي نو موږ هم دغه شي. ډیر کسان مداسي دي چې درواغ وایي، ظلم کوو او د حرام خوراک ځان نه راګرځو، نو نتیجه عین هغه نتیجه راوتل کوم نتیجه چې د يهودانو په مقابله کې راوتل. يهودان الله سبحانه و تعالی د دینه محروم کړل، پیغمبر علیه السلام په مقابله کې ودرول، د ابدي سعادت او نیکبختی څخه محروم وګرځول. په موږ باندې هغه حالت دی کفار را باندې مسلط کړه، پارو سره ملګرتیا را نصیب کړله، د کافرانو په تایید کې ودرولو او د حق د خبرو د اوریدلو څخه محروم کړلو. دا دغه اسباب وجه ځکه دا قاعده ده چې هر کله هغه اسباب تکرار شي نو هغه حکم برازي، هغه سبب بقا خارجي. دا قاعده ده قانون. او بچ هر ځای در پاند لانی سي پاند نړۍ دا که په کندار کې که په بل ځای کې، دا که په خوا زمانه کې که په اوس زمانه کې چې وبتر پاند لاندې سولې بس پاند برابر زی. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وعقلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون ولن منعك ولدي الربانيون فرعون والاحبار علماء عن قولهم الاثم دديد درواغ د قولته واكلهم السحت او دديد حرام د خللت لبئس ما كانوا يصنعون. لبئس دیر بدی ما غڅ کانو یصنعون چې دوی صنع کوله. دی کې به الله سبحانه و تعالی د دوی د بزرګانو او د دوی د علماو خباثت بیانې چې د دوی علماو او د دوی بزرګانو دوی دغه کارو څخه منع کول. ولې نه منع کول؟ د دې د پاره نه منع کول چې بیا به د دوی نظرانه او د دوی پیسې پر درې دی وای، د دې د پاره دوی هغه نه منع کوله، نو دا د هغوی خباثت دی. لولا ينهاهم الربانيون د خواص حالیه داو چې ولی نه منع کول دوی الربانيون د دوی فرعون والاحبار او علماء عن قولهم الاثم د قول صد دوی الاثم د ګناه، یعنی سره د دې چې دوی ته پر مسله باندې علم پر واقعه باندې اطلاع و چې دا پلانې کار کیږي مسله مرته معلومه و بیا هم نه منع کول. وعقلهم السحت او د خړلو څه د دوی السحت د حرام لبئس ما كانوا يصنعون. نو ډیر بد دی هغه چې دوی صنع کول چې دوی فعل کا. په عربي کې درې الفاظ کاریږي د همیشه د فار تاسو دا یاد ساتي. یو د فعل کلمه ده يفعلون تفعلون. فعل هغه کار توای چې سړی یا قصدن یا غیر قصدی کی دې ته په عربي کې فعل وایي. که قصد پکشي کی او که قصد نه پکشي. بل کلمه د عمل کاری چې يعلمون او تعلمون د عمل به هغه توای چې قصد تر سره وي سړی وي، او صنع به هغه کار ته ویل کیږي چې په قصد کیږي او سړی کوشش د دې کوي بار بار د دې کوشش کوي چې دا سم کی دا کار دا خپل کار سم کی برابرې دې ته صنع وایي چې هم قصد تر سره او بار بار سړی کوي د دې د پاره چې کم څه کمی پکشي کی یا کمی لري کی. نو الله سبحانه و تعالی د دې د عوامو د پاره د يعملون کلمه استعمال او د دې د علماو د پاره د يصنعون کلمه استعمال. مطلب دا چې د دې علماو قصدن دا کار کاو، قصدن یې دوی د دې کار نه منع کول او بار بار دا کار لیدي او بیا هم نه منع کول. نو دی کې د دې د علماو
او د دوی د پیرانو د پاره انتهایی سخت ترټنه. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه او د حضرت امام الضحاک رحمت الله علیه څخه ابن جریر او ابن کثیر رحمت الله علیه ما دوانو را نقل کړي دي چې په ټول قران کې د علماو او اولیاءو یا د پیرانو د پاره تر ټولو بیرونکي آیات دا آیات دي چې کدوې د الله تعالی بندگان د ناروا نه را منع کول او سره د دې چې علم یې پر درلودلی او سره د دې چې دوی هغه ته ویلای همسوای او دا امید هم و چې د دوی په ویلو باغ منع شي او بیا یې نه را منع کول، نو د الله تعالی د انتهایی سخت عذاب او غضب سره به مخامخ شي. او په دې کې علما او اولیاء ته سخت ډیره لوی زورونه او ترټنه ده چې هغه په دې باندې متوجه کړل شوی. یعنی همیشه د عوامو ذمہ داری پر علما ولوي او علما په دې مکلف وي چې د هغه فکر او سوچ وي. نو کدا علما د هغه پر غلطي باندې هغه ته نه وای، لکه دا چې وسمږم مزاج ګرځېدلی د بعضی مشرانو خلکو د مشرتوب خیال ساتو، د مشر مقتدی د مقتدیواله خیال ساتو، او کچیر بیا یو واده ماده سره خبر سيو او په یو نکاح کې مشرکت سره کړیو، نو بیا خو الته ټول حدود پایماله. مولوی صاحب ناس په عکسونه اخسته کیر، حاجی صاحب ناس په عکسونه اخسته کیر، دا حاجی صاحب د زوی واده کوړته او هغه واده حال ته سالون ته شډیر ډمان راغشتي، دیم په دا دروازه کې ولاړ وی لاس پر دې جګر باندې نیولې سر شوري داسې او خلک را روان ګوري الته ټول خلک ورته ګوري شادي د ډمانو شان ټول برابر. کله روړي شروعي د حاجی صاحب واده کې ډمامي شروع او دا ډیر لوی بزرګ وي. کله بیا ورته رخصینې نو دای بدر امام رازی او امام غزالی لوی ملای او ډیر زیات تقوادار او دا ډیر لو بی دیني ده. موږ په ډیرو کارونو کې بی دیني په دین خلکو ته تعریفو او هغه دغه چې موږ په ودونو کې عموما ډیر کسان په دې باندې مبتلا وي چې ورته وایي چې دا خو یو ناروا عمل دی دا مکو، دی وایي دا ځوانان دي نو څه پکې دا ځوانان دي خو نه پریږدي. نو ستاسو څخه خدا لازمي ده د الله بنده چې دا نفرت خو ظاهره کا دا واده ته مراد تو خو پلاری تو خو مشر وروري تو خو دا واده ور پریږده ستا چې څونه الله تعالی مسؤلیت یې شي دی هغه خو یا هغه کارم نه کوي. هم پردی سړی کینو کې خدای په کیسه کې نه دی، تو خدا کار وکړه چې ته وکې په دا واري بدی دا ناروا عمل وکې بل بلا چې دې کار ته آماده کړي په خوانې ستانه پرت به پیاد. او حدیث کې راځي جبرائیل علیه السلام الله تعالی او علاقه تواسط او دا ورته فرمایل چې ولاد سره د پلاني علاقه د په دې بل باندې راوړه. نو کله چې حالت ورغلی الله عزوجل ته او فرمایل چې اے الله عزوجل په دې علاقه کې داسې یو کس دی چې د سترګو پرب کې ستانه فرمانی نه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله تعالی ورته فرمایل اول پر هم دغه کس راوړه فانه لم يتمعر وجهه بذنوب الناس او كما قال عليه السلام چې دا کس ځکه په دې عذاب مبتلا کا چې دا د خلکو په ګناهونو باندې د مخلاص ورنوس خلکو ګناهونه کول دی په هغه باندې نفرت یې ونکي. دا یوشع ابن نون علیه الصلاۃ والسلام په ارتباط باندې یو واقعه را نقل کړی ده چې الله تعالی ورته فرمایل چې ستا قوم لک کسان فلکو کسان کې څلويش کسان دیندار دي خو موږ عذاب راولو. نو درته اے الله دا خو لک کسانو کې شپه تک زره ګناهګار پر دا څلويش ته عذاب ولې راځي؟ دا خو نه کان دي ول دوی د هغو د ګناهونو په وجه د غوڅ نفرت نه کا داغه د ګناه څخه نفرت وکا یا لکه ځینی کسان الته ورک بازار ناس تی ورکه شروع دی دا بغل تورته ناس تسپیړي شورته ګوري هم او یا لکه ځینی علما یا ځینی طالبان چې دا کلبونو ته ورځي حالت سروز ورته شروع دی دلته سپورت ورته کی ویني څنګه کې مجبوری ده دا سپورت فرض دی واجب دی چې دا مجبوری دی په کلب کې ولاړ حالت کمیس مرتکشلی پورته کښته کیږي او سروزم اور حیا نور ته درې ز عالم يم ز طالب يم او زه دیندار سره يم ژره مستا خلق ما ته ګوري نو دې څه ځان ساتل پکار او دا انتهایی بیرونکي آیات دي انسان سخت ډیر بیري. د علماء او څمراد دغه مصطلح علما نه دي چې هغه خامخا فارغ تحصیل عالم
هر هغه سړی عالم دی چې په دې باندې پوهیږي چې دا کار ناروا دی او دی اطلاع ور باندې لري او دا موقع مرته برابر چې دی ورته ویلی شي. او ځینې ځایو کې موقع نه برابر، هلته خو ته شریعت نه امر کړي چې موقع نه بل وخت خو ورته ویلی شي، یا نفرت خو اظهارولی شي، او یا داسې چې هغه سړی تر تا کوي پاچا وي ته ورته ویلی نه شي. شریعت تا په هغه باندې نه امر کوي، ولو که تقوا خدا ده چې هغه تم سړی دا خبره وکړي. واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلوله. وقالت اليهود ويلب يهود يد الله دل تعالی لاس مغلوله تړل سوی دی. غلت ایدیهم تړل سوی دی د دوی لاسونه، ولعنوا پر دوی لعنت کړل سوی دی بما قالوا په هغه څه باندې قالو چې دوی وایي. بل یداه مبسوطتان بلکې د الله تعالی دواړه لاسونه مبسوطتان پرانستی دي. ينفق نفقه ورکوي کیف یشاء څنګه چې وغواړي. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. وليزيدن او خامخا زیاتوي كثيرا ډیر لره منهم د دوی څخه ما هغه څه انزل اليك چې تعالی را نازل سوی من ربک استاد رب د طرف طغیانا نافرمانی ورزیاتوي وکفرا او کفر. په دې مبارکو آیاتونو کې د يهودو یو بل خباثت الله تعالی بیانې. هغه د دې چې شان نزول علما ور نقل کړي چې نباش ابن قیس او فخاس دا د بنو قینقاع د يهودانو رئیس. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره ته هجرت راوکي نو په مدینه منوره کې يهودانو د خپل منصب د محبت په خاطر باندې او د مال او د جاه د محبت په خاطر باندې د سید رسول صلی الله علیه وسلم اتباع ونکړه او ایمان یې رانه او بنیادی اسباب دغه دوا یو خو یې ځانونه تر پیغمبر علیه السلام لوړ ګڼل، په تکبر مبتلا او حب جاور سره د منصب محبت. لې د منصب په وجه باندې ډیر ځله سړی حق ته غاړه نه ږدي. نو په دې خاطر باندې چې بیا خو به خلک په موږ باندې مسائل نه حلي، پیغمبر علیه السلام ته وایي بیا به زما هغه حیثیت نه وي او بل دا چې بیا به نظرانې کمې سي. نو په دې خاطر یې پر پیغمبر علیه السلام ایمان را نه وړي. خو قرار خلک د پیغمبر علیه السلام طرف ته تلل او اکثریت کسانو ایمان راوړ. مدینه کې یو اسلامی خلافت قائم شو. دغه يهودانو باندې اقتصادي تنګي راغله، ولی خو د خلکو نظرانې پر کمې سوې او الله عزوجل عذاب هم دوی ته ورکړي، اقتصادي مشکلات پر راغله. نو یو ګستاخانه کلمات استعمال کړه چې الله تعالی بخیل سوی دی العیاذ بالله. خزانو کې کمی راغله. نو الله سبحانه و تعالی فرمای چې الله تعالی بخیل نه دی، د الله تعالی لاسونه بلا کیف څنګه چې د الله تعالی د شان سره لایق ده او فراخ دي. لیکن الله تعالی حکیم ذات دی، چاته چې وغواړي ورکي. یعنی تاسو د پاره حکمت دادی چې نه درکې. نو دا د نظر کولو حکمت د الله تعالی دی، نه بخل د الله تعالی. نو دا آیاتونه نازل شول. وقالت اليهود يد الله مغلوله. اوای يهودان يد الله د الله تعالی لاس مغلوله تړل سوی دی. د متقدمین علما او رائے داده چې په قران کریم کې د الله تعالی د پاره د هر شی یادونه سوی، موږ په هغه شکل باندې منو، خو کیفیت یې مشتمالم نه دي چې څنګه کیفیت دلته د لاس کلمه ذکر شوی ده. بس الله تعالی شان چې څنګه وي بس هغه سي د الله تعالی د شان سره لایق ده. الله تعالی د انسانانو تر عقلونو او فهم لوړ دی، نو د انسان عقل په دې نه رسي. او متأخرین علما وايي چې موږ د دې تعویل کوو ید الله په معنا باندې د قدرت دی، چې د الله تعالی قدرت تړل سوی دی، یعنی نه دی تړل سوی. نو الله تعالی د دې په جواب کې ورته وايي غلت ایدیهم، غلت تړل سوی دی ایدیهم د دوی لاسونه، په حقیقت کې د دوی لاسونه تړل سوی دی. یعنی په حقیقت کې دوی بخیلان دي چې نه د پیغمبر علیه السلام رسالت مني او نه د خدای ور کړی مال مصرفوي. ولعنوا او لعنت ور باندې کړل سوی دي بما فهغ قالو چې دوی وایي.
بیا په دوی باندې لعنت کړل سوی دی بما فاغت قالو چې دوی وایي د الله تعالی د طرف لعنت ور باندې سوی دی. نو د لعنت نتیجه دا ده چې الله تعالی په دنیا کې عذاب ور باندې راوستي، قتل سول، بندیان سول او د وطن جلا وطن سول. بل یداه مبسوطتان، بلکې د الله عز وجل لاسونه مبسوطتان هغه فراخ دي، فرانستی دی بلا کیف، یعنی ډیر جواد او کریم ذات دی، خو د حکمت خاوند دی. ينفقو کیف یشاء، خرڅي مصرفي د اعمال ور کوي کیف یشاء، څنګه چې الله تعالی غواړي هغه سی ور کوي. نو دوی ته چې الله تعالی پر دوی تنګیر اوستل د پر د يهودو د دې تنګي علت د الله تعالی حکمت دی، حکمت الهی علت دی چې د دوی د کوپر د وبال په وجه الله تعالی پر دوی باندې اقتصادي مشکلات راوستي دي. او علت یې بخل نه دی چې الله تعالی العیاذ بالله بخیل. ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، یعنی د دوی د کوپر او عناد دا حالت دی چې پکار خدا و چې دوی د قران په نزول باندې عقیده درلودلې وای او په دې قران کې چې څونه خبرې راتللې دوی منلای، لیکن هر کله چې قران را نازلې دی د دوی په کوپر کې نور زیادت راوستي. او وجه دا ده چې مخکې د قران لس آیاتونه راغلي و دوی جن منکر و وسشل نازل سو د شلو څه منکر سو. نشکاره خبر رسول چې مخکنی حالت د کوپر یې د اوسنی حالت سلش کامو ولې هغه وخت کې د لسو څه انکار وست د شلو څه انکار سو. نو بار بار چې په قران را نازلې دی د دې په کوپر کې به نور زیادت رات ولې دوی به انکار کا. نو الله فرمایي د دوی د کفر دا حالت و چې لا یزيدن خامخا ور زیاتوي کثیر منهم ډیرو د دوی څخه، یعنی ډیرو ته ور زیاتی. چې ور زیاتی ما هغه څه انزل الیک چې را نازل کړه سي تعالی را من ربک استا د رب د طرفه، دا سلو موصول ټوله فاعل ګرځي د لا یزيدن د پاره، یعنی هغه څه چې د الله تعالی د طرفه تا تر نازل کړه سي دغه را نازلې دل د دوی په کوپر کې او په سرکشي کې نور زیادت راوړي. ما هغه څه انزل الیک چې را نازل کړل سي تعالی را من ربک استا د رب د طرفه، نو د دې په وجه د دوی انکار نور پسې قوي سي. نو دغه نزول د قران زیاتوي دوی لره طغیانن نافرمانی او کفرن او کفر او نافرمانی نور پسې ور زیاتی. یعنی مطلب دا نه دی چې قران کریم د دې سبب دی چې د دوی په کوپر کې زیادت راوړي. قران کریم خو د هدایت کتاب، خو د دوی انکار نور زیاتیږي. دا د دوی د انکار په وجه د دوی په کوپر کې زیادت راځي. لکه شیخ سعدی رحمه الله چې وایي باران کې در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لال روید و در خاک شو مخص. وای باران چې په طبیعت کې پاکی ده دا ټول امت ته مقبوله ده او خلاف پکښ نشته. د باران د طبیعت په پاکی کې هیڅ چاته اختلاف نشته، ولیکن کله چې پر پاک خاور باندې راووريږي نو ګجلاله راشین کی، او چې کله پر شرن باندې راووريږي نو زوزان راشنی کی. نو دا اصل کې د مځکه خرابې ده، دا د باران خرابې نه ده. دا د دې زړونه فاسد زړونه واچ په کوپر کې زیادت تر تراوستي. په قران کې هغه صفات د هدایت پراته و. والقینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، والقینا او مجواچوی بینهم د دوی په مابین کې العداوه دشمنی، والبغضاء کنا الى يوم القيامه د قیامت تر ورځې پورې. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا، هر کله اوقدوا چې دی بلکې نارن اور للحرب د پاره د جنگ اطفاها الله اور مړی کې الله عز وجل ويسعون في الارض فسادا، او دی کوشش کوي فل الارض پمزکه کې فسادن د فساد. والله لا يحب المفسدين، او الله عز وجل نخشوي المفسدين مفسدان. نه دا د دې د کوپر په وجه دی د خدای د لعنت مستحق وګرځید. نو د دې لعنت په دنیا کې آثار دا پر دې ښکارس ولا چې د دوی تر مابین د دین په مسائلو کې اختلاف پیدا شو او کینه او بغض دې پیدا شو. تر قیامت پورې دوی پر یو خبره نه متفق کیږي. او هر کله چې د مسلمانانو په مقابله کې د جنگ اور بلکې نو الله تعالی د دې اور مړ کی، یا خپل تر مابین اختلاف پیدا شي، یا په زړونو کې رعب راشي، او یا الله تعالی بل مشکل ورته پیش کی.
والقینا او د دې د کفر په وجه چې دا د لعنت دنیوي آثار و دا و چې موږ واچوي بینهم د دې تر ما بین العداوه دشمنی د دین په ارتباط والبغضاء او کینه د دې په زړونو کې الله تعالی فرمایي موږ کینه ور واچول بغض مور واچوي چنان چې دوی مختلفي فرقې سوي هر فرقه د هغه بل دشمن اسول چنان چې خپل منځي اختلاف هیڅ کله د مسلمانانو په مقابله کې دوی متحد نکړ خدا د هغه مسلمانانو په مقابله کې چې هغه من کل الوجوه مسلمانانو یعنی باطنا او ظاهرا مسلمانانو دا شنه لکه د ازمر حالت چې دی الله تعالی جره رحم را باندې وکي الى يوم القيامه د قیامت تر ورځې پورې کلمہ اوقدوا نار هر کله چې دی بلکړي نارن اور للحرب د پاره د جنگ د مسلمانانو په مقابله کې اطفأها الله مړی کې دا اور الله تعالی د دوی دا اور مړ کې نو د مسلمانانو د دین څخه د دې اور چې الله تعالی اور مړ کې دا معنا چې پزړونه کې وهم ولويږي یا الله تعالی مغلوب کې یعنی سره د ظاهري قوت الله تعالی غوي ته مغلوبیت ورکی یا په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي نو مشکلات یې حل نشي نو کله چې د مسلمانانو په مقابله کې د مخامخ جګړې څخه لاس ترشا کی او وتشتيږي نو بیا څه کوي الله تعالی فرمایي چې کله د مخامخ جنگ کولو څخه دوی ته شرمندگی او ماته حاصله شي نو ويسعون فی الارض فسادا نو فمزک کې خبروي فساد اوبارنو خلک روزي چې قران سوځو پیغمبر اهانت کوا د مساجد اهانت کوا دا کوا نو بیا فمزک کې فسادات خبري یعنی د مسلمانانو د دین څخه منحرف کول چې خلک د دین څخه واوړي او د تورات منسوخ احکام بیانول غلطی خبري په مسلمانانو کې عامول بیان په مزکه کې دا فساد خبري والله لا يحب المفسدين والله الله عز وجل لا يحب نخشوي المفسدين فساد خبرونکي بلکې الله تعالی سره بغض کوي او د بغض په مقابله کې به د فساد په وجبانی کلک سزا هم په دنیا کې ورکي او هم په آخرت د قران دغه آیاتونه زموږ پر زمانہ عجیب صادق عجیب ټوله هر جزئیه جلا صادق دا د قران حقانیت د اسفر لسو کاله مخکې نازل شوی اوس دا هر جمله پټ راخیږي تبه دا فکر کوي چې دا پروند او نن را نازل شوی سبحان الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول صدق الله